بسم الله الرحمن الرحیم. سورة بقره د دې هغه دعوه د څلورو څیزونو کوي د مضامینو اربعه. یو هغه توحید دی، دویم هغه رسالت دی، دریم هغه جهاد فی سبیل الله دی، او څلورم هغه انفاق فی سبیل الله دی. دا ټول هغه په دې صورت کې ذکر کوي. دې سره چې کوم دا باقی څلور مضامین دي چې صداقت الکتاب دی، ایمان بالآخرت دی، تنظیم او آداب د تنظیم دي، نو هغه دې سره ضمناً هغه ذکر کیږي. خلاصه د سورة بقره، نو دا سورت په اعتبار د مضامینو سره هغه په څلور حصې باندې دی. اوله حصه د لومبي آیت نه تر د څلورکم سلم آیت پورې تر د 96 آیت پورې دی، او په دې کې اثبات د توحید هغه کیږي چې عبادت به هغه صرف او صرف د الله تعالی کې، دا غنه علاوه بل چاته په خپل حاجاتو کې आवाज هغه نه کوي. دارنګ دویم حصہ د دریکم سلم نمبر آیت یعنی د 97 نواله تر د 177 پورې دا په دې کې اثبات د رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دریم حصہ د آیت نمبر 77 نواخله تر د 253 نمبر آیت پورې دی، او په دې کې جهاد فی سبیل الله دا غي ذکر دی او ترغیب دی جهاد طرف ته. دارنګ څلورم حصہ هغه د 253 نمبر آیت نه اخوا اند 254 نه شروع کیږي او در د اخره پورې دی، او په دې کې بیان دی د انفاق فی سبیل الله تعالی.